الله الرحمن الرحیم. نن تاسو ته داسې یو واقع شیر کومه که دا واقع تاسو واورېده نو هر قسم مصیبت، هر قسم غم او پریشاني چې تاسو ته وه تر مرګه پورې دې ولې نو هغه نه به الله پاک تا بچ کړي، تا به ستا به دې حفاظت کوي. دا واقعه علامه ابن کثیر رحمه الله تعالی په تفسیر ابن کثیر کې په سورة النمل 62 نمبر آیات ما تحت را نقل کړی، هغه په عربۍ کې را نقل کړی چې تاسو ته کې کومه هغه داسې ده. واقعه داسې ده چې علامه ابن عساکر رحمه الله فرمایي و چې یو کس د دمشق نه به زهدانۍ شهر پورې د ښاره پورې چې کوم د خلک په سورلۍ باندې وړه په خپل قچر باندې روزانه بس د هغې دغه روټین یو بیرې داسې وشوه چې یو کس ورسره کېناسته په سورلو کې وړي نو اوس چې مخکې د خپل عادت مطابق دا په کومه لار باندې روان دی نو د هغې نه چې کوم دا به سورلي ورسره ناسته ده سورلۍ ورته وایي چې هلکه په دې بله لار باندې لاړ شه، دا نږدې ده دغه پلانکي شهر ته زهدانۍ شهر ښار ته دا نږدې ده، په دې باندې لاړ شه. هغوی ما ته نه ده معلومه نو دا سورلۍ ورته وایي چې ما ته خو معلومه ده که بهر کې په هغې مجبوره کړی په هغه لاره باندې روان دي یو داسې ځایګي ته رسېدلي دي چې هلته چې کوم د ځنګل دی او صرف د کوفلونه علاوه نور څه نشته، خطرناک وحشتناک ځایګی دی. د قچر والا ته وایي چې خپل قچر دې رامنې کړه. نو ما چې کله قچر رامنې کړه نو هغه د قچر نه ودانګل دې سورلۍ او اقدام چې کوم د خپلو کفلو نه چوړکۍ راویسته. چې کله چوړکۍ راویسته ما ته وایي تا وژنم. هلکه زه ورته ویم دا قچر والا ورته وایي چې زما په دې سورلۍ باندې چې څومره مال پروت دی، څومره سپې پراتې دي، سوداګانې دي، دا قچر هم ستا شو، دا هر څه ستا شو، خو ما مه وژنه، ما معاف کړه. هغه دومره سندیله وایي ما ورته د قیامت په باره کې چې د الله د قهر نه ویرېږي، د الله د عذاب نه ویرېږي، وایي بیا هم راسره ورته په بهر کې دومره سخت سندیله وایي ما ورته وایي چې 2 رکعاتو لپاره ټیم راکړه. هغه وایي زه ټیک ده. وایي دا 2 رکعاته لمونځ به دې زر زر کېږي. وایي زه چې کله په مانځه باندې ودرېدم نو وایي ما له د قرآن یو لفظ نه راځي. دا قچر والا وایي زما نه هر څه هېر شو، صرف دا یو آیات راته ذهن ته الله پاک راوستو امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. هغه څوک دی چې فریاد رسته ته چې مصیبت زده کس ته چې کوم د جواب ورکوي او چې کله راوغواړي مصیبت دې لرې کوي، چې کله راوغواړي مصیبت دې لرې کوي. دا څوک دی چې دا آیات ما کله ووایو نو اچانک د وادۍ نه یو ګوړسوار په اس باندې راغی، یو په اس باندې چې کوم د یو کس راځي او خپل چې کومه نیزه ورسره ده هغه راوباسي او دا کوم ظالم کس چې دی نو دا په دې رسا په دې سینه باندې چې په سینه باندې وایي بعضې ځایونو کې داسې چې ورم به ولګېد هغه کس په هغه ځای کې تړپاویږي او مردار ختم شو. وایي زه وروسته ورځم د دغه کس نه تپوس کوم چې نوجوانه ته څوک یې چې تا زما دومره مدد وکړو. هغه ورته وایي دغه کس ورته وایي چې زه د هغه چا غلام یم چې په مصیبتونو کې د خلکو فریادونه اوري، چې کله راوغواړي او تکلیفونه ترې لرې کوي الله پاک یادوي. نو که د دې آیات موږ او تاسو تلاوت کوو امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء بار نو هر قسم مصیبت به زموږ نه لرې کېږي. مسلمان به چېرته هم نه امیده کېږي، د الله د رحمت نه امیده کېږي مګر ظالمان نه امیده کېږي او کافر نه امیده کېږي.